جہاں بھی ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. یہاں ہم نے یہ ڈیسک بھی الرٹ کیا ہوا ہے زینب الرٹ, اور شناختی کارڈ کا ہم کوئی نمبر دے دیں, اس میں ہم اگر اس بندے پہ پاکستان میں کوئی کیس رجسٹر ہو تو وہ اسٹریٹ اوے پاپ اپ ہو جاتا ہے. ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے پال کے ساتھ, تو پال کی جتنی بھی سروسز ہیں ایک دو کو چھوڑ کے وہ ساری کی ساری ہم نے یہ ماڈل پولیس اسٹیشنز میں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے تھرو کر دی ہیں. ایک کلک پہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری جو ڈیلی بیس پہ جو کمپلینٹ مینجمنٹ ہے وہ کس اس سے ہو رہا ہے. که د سوات ټوریزم ښه کېږي, که د سوات نه کرایمز ختمېږي, که د سوات کې دلته کې د کمپلینټس دا کوم سیسټم چې د خلکو ته صحیح انصاف میلاویږي. تاسو خو تنخواه اخلئ سپایان یو, موږ به بې تنخواه په دې کې ستاسو سپایان یو. د دې ملک ترقي او خوشحالي اکه په ټوریزم کې ده, اکه په دهشتګردۍ کې ده, اکه په منشیاتو کې ده, اکه په هر مسله ده, نو په هغې کې به انشاءالله موږ د یو بل سره د ورورولۍ لاس ورکوو. چې هغه انګریزان وایي فرسٹ امپریشن از د لاسٹ. موجوده زه چې کله رالم ډي پي او صاحب ما ولیدو دلته کې دا حالات جوړ کړی وو, زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما یې کم از کم زموږ د سیاسي خلکو د نیمې نه سیوا بوج ډي پي او صاحب په خپل سر باندې واغست. دا د نیکۍ کار دی, تاسو چې کوم انیشیټیو اخیستی دی او د نیکۍ په کار کې موږ ته د الله حکم دی چې موږ به ستاسو سره تعاون کوو, تاسو به زموږ سره تعاون کوو. چې په یو ځای کې کرایم یا څه مسله راشي یا سکډن وشي یا څه نور په ول په ماشوم هم میلاولی شي, دا ډېر ښه سهولیات دي. د کنټرول روم سره سره مونږ دا وکتل دلته چې مطلب د سوات چې څومره بازارونه دي هغه ټول چې دي نو هغه آنلاین ډي پي او صاحب او په دې کنټرول روم کې چې دي نو هغه ښکاري. نو دا یو ډېر ګریټ انیشیټیو دی چې دا مطلب دا وشو. دا د ډي پي او د ډي آی جي صاحب چې دی د هغو اقدامات دي, یو بهترین انیشیټیو هغه واخیستی دی, زه دوی اپریشیټ کوم. بل زه همیشه دا خبره کوم او کړې مې هم ده چې څومره چې د سوات بیا د کې پي کې څومره پولیس دي دا یو بهترین او بې مثاله پولیس دی. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل ستاسو ټولو شکریہ, قیمتي ټایم ستاسو او تاسو راغلې او دلته موږ له دغه موقع راکړه. فرسٹ آف آل تھینک یو آل ټول ریسپیکټیبلی. زما او ستاسو کېدای شي مخکې انټریکشن نه شوی, فرسٹ انټریکشن یې. زما ارشد نوم دی, دې ځای کې د ایکټینګ چارج ما سره ایډیشنل ایس پی دی. بیسیکلی زمونږ د نننۍ غونډې هغه بریفینګ هغه دغه دا و چې مونږ ایکچولی تللی یو ماډرنایزیشن طرف ته. په دې کې دا زمونږ د آر پی او صاحب, د ډي پي او صاحب یو کنسرن و, یو دغه یو خواهش و, او د پبلک سروس ډیلیوري مین چې کوم دی ایکچولی چې کوم د دې هغه مین تھیم دی هغه دوه خبرې دي. یو د سوات هغه ټوریزم سیزونه دي چې کوم هغه ټوریزم روان دی, په هغې کې فورنرزم روان دي. بل چې کوم دی د ټول پاکستان د ټوریسټ او د دغه د انفلکس چې کوم دی هغه رو رو هر کال موږ سره سیوا کېږي. بل ټوریسټ ډیسټینیشنز دي. نو د دغه کې اټ واز لایک نیډ آف د ډے چې موږ یو داسې سیسټم طرف ته لاړ شو چې هغې کې زمونږ پولیسینګ موږ ته آسان شي. بل په هغې کې زمونږ چې کوم هغه پبلک سروس ډیلیوریز دغه دي هغه وشي, او د دې نه علاوه فوکس زمونږ چې کوم دی هغه په پریونټیو یا پرویکټیو سایډ باندې چې کوم زمونږ هغه اپروچ دی هغه زمونږ هغه سیزونه چې کوم دی هغه ټیک شي او هغه یو سټینډرډ یا یو پرفیکشن طرف ته لاړ شي. بیسیکلی چې کوم ټیم دی د پنجاب پولیس او بیا انټرنیشنلی چې کوم سیسټم روان دی د ای پولیسینګ او پلس د ماډرن پولیسینګ او پبلک سروس ډیلیوري چې کوم ماډرن ټیکنیکس دي دا ټول موږ یو مکسچر ټایپ د هغې نه دغه کړی دی.
د مختلف سسٹمز ڈمنگا کا آئیڈیاز اگشتی دی اور اغبیا منگا دیزے کے امپلیمنٹ پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی پریزنٹیشن کی. پہلے ہمارے جو سروسز ہیں جو ہمارے کنٹرول روم سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں یا جو ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں ہے ہیلپ لائن ہے 15 کال سینٹر. جس طرح ہمارا ایمرجنسی کنٹرول ہے یہ اٹ از لائک اے سینٹرلائزڈ, یہ ہمارا جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے اور یہ سینٹرلائزڈ ہے. تو اس میں ہم نے ہیلپ لائن 15 کال سینٹر کی ایمرجنسی کی جو فیسلٹی ہے وہ ہے. اس میں آپ کال کر سکتے ہیں اینڈ یو آر لائک جو ہماری پولیس کی آپریشنل ٹیمیں ہیں یا پیٹرولنگ ہے یا ہماری جو فیلڈ یونٹس ہیں وہ آپریٹیو ہو جاتی ہیں جیسے ہی ہمیں کال ریسیو ہوتی ہے. اور جو ہماری سروسز ہیں وہ اس کے کال کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہم نے میڈیا سیل بنایا ہوا ہے. میڈیا سیل کا پراپر ہم نے سیٹ اپ اس میں اسٹیبلش کیا ہے. دوسرا ہم نے ایک اور سسٹم اس میں کیا ہوا ہے. ہمارے جتنے بھی پیٹرول یونٹس ہیں اس میں ہم نے اپنا GPS اور یہ سسٹم انسٹال کیے ہوئے ہیں. تو جہاں بھی ہماری پیٹرولنگ ہوتی ہے تو اس کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں تھرو GPS. ہمارے جتنے بھی ہاٹ سپاٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائڈ ہیں. اسپیشل ڈیوٹیز ہوتی ہیں تو ہمیں وہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ہاٹ سپاٹس ہیں اور ادھر ہماری موبلٹی ہو رہی ہے. وائرلیس کے تھرو ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم پھر اس کو الیکٹرانکلی یا GPS سسٹم سے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری پیٹرول یونٹس جو ہیں وہ اس وقت کہاں پہ ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو پولیس ایکسس سروسز ہے وہ بھی پرووائڈ ہیں اس میں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور سسٹم ہے, سافٹ ویئر بیس سسٹم ہے, اور وہ ہے PSRMS پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم. وہ بھی ہمارا سینٹرلائزڈ ہے. ادھر ہی سے ہم وہ پراپر ہم ڈیمو میں آپ کو وہ ایکسپلین کریں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بھی اس میں ہے. پھر ہماری جو اپنی ہیومن ریسورسز ہیں جو ہماری مین پاور ہے تو اس کے لیے بھی ہم نے اس میں ایک سسٹم رکھا ہوا ہے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. اس کے علاوہ جو پاکستان سٹیزن پورٹل جو ہماری پچھلی IG صاحب کا جو انیشیٹو تھا, گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا وہ تھا. اس کے علاوہ زینب الرٹ جو آفٹر دیٹ چائلڈ ابیوز کا جو وہ ہے زینب کا جو مشہور کیس تھا تو اس پہ تھرو آؤٹ پاکستان جو وہ ہوا تھا تو یہاں ہم نے یہ ڈیسک بھی الرٹ کیا ہوا ہے زینب الرٹ. اس کے علاوہ ہوٹل واچ ہے, اس میں سارا سافٹ ویئر بیس چیزیں ہیں وہ ہمیں ڈیلی بیس پہ چیزیں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. اس کے علاوہ ای ٹکٹنگ ہے, ای گیجٹ ہے. اسی طرح یہ ہماری سروسز ان کنٹرول روم اس کے کنٹینیویشن میں اور چیزیں ہیں. کرمنل ریکارڈ ویریفیکیشن سسٹم اور شناختی کارڈ کا ہم کوئی نمبر دے دیں اس میں ہم اگر اس بندے پہ پاکستان میں کوئی کیس رجسٹر ہو تو وہ اسٹریٹ اوے پاپ اپ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا VBS سسٹم ہے, ویہیکل ویریفیکیشن سسٹم. اس میں ہم نے رکھا ہوا ہے جو پال کی سروسز تھی بیسیکلی ہم نے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے پال کے ساتھ. تو پال کی جتنی بھی سروسز ہیں ایک دو کو چھوڑ کے وہ ساری کی ساری ہم نے یہ ماڈل پولیس اسٹیشنز میں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے تھرو کر دی ہیں. اس کے علاوہ سوات پولیس کی آفیشیل ویب سائٹ ہے, اس کا بھی آپ کو وہ انٹروڈکشن دیں گے اس ڈیمو میں. اس کے علاوہ SOS ہے, اور سب سے اہم چیز جو ہم نے اس میں رکھی ہے وہ ہمارا جو CDR انالیسس ہے یا جو ہماری موبائل فورینزک سسٹم ہے جس میں ہمارا جو فوکل پرسن ہے وہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایکسیس ہے. وہ CDR انالیسس CDR کی ریکویسٹ کرتا ہے, انالیسس کرتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے فیلڈ آپریٹرز کو فوری طور پہ CDR کی ضرورت ہوتی ہے, یا کوئی موبائل تھیفٹ ہو گیا, موبائل سنیچنگ ہو گئی, یا اسی طرح کرائم اگینسٹ پرسن, کرائم اگینسٹ پراپرٹی. تو یہاں سے ہم اس کی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اسی کنٹرول روم سے ہمارا جو فوکل پرسن بیٹھا ہوا ہے CDR انالیسس والا وہ ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایک اس میں وہ بھی رکھا ہوا ہے جو ہمارے پاس امپورٹنٹ کیسز ہیں لائک 2022 کے. چونکہ یہ سسٹم نیا ہے تو سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کو ہم اپنے ڈیٹا بیس کو وسیع کر رہے ہیں. اس میں ہم نے کافی ساری چیزیں شامل کی ہوئے ہیں. ہمارا جو کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے
جو نارملی مینول ہوا کرتا تھا، اور اس میں ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک کمپیوٹر میں ہمارا ریکارڈ ہے تو ہم جا کے ادھر چیک کریں کہ بھئی ہمارے پاس ٹوٹل کمپلینٹس کتنے ہیں، اور اس میں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ پینڈنسی کتنی ہے. تو ایوری تھنگ از انٹیگریٹڈ ان دیٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول روم. ہم ایک کلک پہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہماری جو ڈیلی بیس پہ جو کمپلینٹ مینجمنٹ ہے وہ کس اس سے ہو رہا ہے، یا ایون ہماری جو ڈی آر سی کی پروگریسز ہیں، تو ڈی آر سی کی جو ڈیلی بیس پہ پروگریسز ہوتی ہیں، جو ڈسپوزل ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمارے پاس پاپ اپ ہوتی ہیں. جو لیگل ایکشن کے لیے وہ تھانوں کی طرف مارک کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں، وہ بالکل ایک ونڈو میں اوپن ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ فزیکلی آپ کو ہم چیزیں دکھائیں گے، تو اٹ ول بی لائک مور انڈرسٹینڈیبل، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اور لیٹس ہیو اے وزٹ ٹو دا کمانڈ اینڈ کنٹرول روم, and we will explain the things much more easily, and you will have a very vivid view of what we are doing right now. تاسو ډېر مننه چې تاسو دا نوې انیشیټیوز واغستو په دې کې وکلا کمیونټي چې دا انوایټ کړه. دا خو نوې تاسو خبرې اوس مونږ واورېدې، دا خو ډېر انکریجینګ دي د سوسایټۍ لپاره. خو په دې کې اوس مخکې چې تاسو بریفینګ سره مونږ په هغې پوه شو، زمونږ څه انپوټ یې مونږ د دې سوسایټۍ حصه یو، مونږ د دې سوات بچي یو. که د سوات ټوریزم ښه کېږي، که د سوات نه کرایمز ختمېږي، که د سوات کې دلته کې د کمپلینټس دا کوم سیسټم چې د خلکو ته صحیح انصاف میلاویږي، نو انشاءالله تعالی تاسو خو تنخواه اخلئ سپایان یې، موږ به بې تنخواه په دې کې ستاسو سپایان یو او موږ به درسره یو انشاءالله تعالی، ځکه چې دا زموږ خاوره ده، زموږ ځمکه ده. او که په دې کې وختن په وختن داسې څه خبرې لیګلي داسې راځي چې هغه د قانون یا څه یو بل سره په دغه کې، نو په هغې باندې به کینو ستاسو سره، هغه به د قانون مطابق کوو. او انشاءالله تعالی موږ ستاسو دا ایفرټس اپریشیټ کوو په دې سټیج باندې. مخکې اوس دې موږ ته پته نشته، او په دې کې چې تاسو څه قسم انپوټ، دا زموږ ټول وکیلان دي ډېر په شارټ نوټس ډي سي پي صاحب پرون موږ ته ووایي، موږ به دومره شارټ نوټس وزګار هم نه یو، ځکه چې ټول وکیلانو کیسونه، نو زموږ سینیر موسټ وکیل صاحب عظیم خان صاحب، اشفاق زموږ سیکرټري صاحب، میا صاحب، زارشته، ټول سینیر خپل کارونه موږ پرېښودل، دلته رالو. او انشاءالله تعالی چې دا یو ډېر ښه انیشیټیو دی، او مخکې به هم په دې کې ونس اګین زه ستاسو شکریه ادا کوم هر چا چې دا انیشیټیوز اخیستی دی، دا پرو سوات انیشیټیو دی. او انشاءالله تعالی چې د کابل وکیلان به د سوات د حقیقي بچو په حیثیت باندې ستاسو سره هر قسم تعاون ته د انصاف دپاره او د خلکو د پیدې دپاره بغیر سره ډسکریمینیشن او میرټ بیس، موږ بالکل ستاسو سره څنګه چې ما تاسو ته ووایي، تاسو بیا هم لکه وسایل او تنخواګانې نه، موږ به بغیر وسایل او بغیر تنخواګانو ستاسو سپایان یو. ډېره مننه، ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران مشر ایس پی صاحب او زما د انتظامی مشران، ما د وکیلانو مشر صدر صاحب، د مارونو وکیلان، سیاسي ملګري ټول ته په جمع باندې السلام علیکم. ایس پی صاحب خو خبرې وکړې او ټولې خبرې یقینا چې زمونږ د سوات دپاره، د ترقۍ، د خوشحالۍ دپاره، د امن دپاره خبرې دي. نو دې چې کوم پروګرام متعارف کو، نو یقینا موږ خو ټول د دې سره ملګرتیا کوو. څنګه چې وکیل صاحب وویل، نو انشاءالله د دې ملک ترقی او خوشحالي، اکه په ټوریزم کې ده، اکه په دهشتګردۍ کې ده، اکه په منشیاتو کې ده، اکه په هر مسله ده، نو په هغې کې به انشاءالله موږ د یو بل سره د ورورولۍ لاس ورکوو. انشاءالله زموږ به انتظامي سره پوره تعاون، انشاءالله زه به حیثیت د تحصیلي چیرمین زما د دې سره د ورورولۍ لاس ورکوم. ډېره مننه تاسو چې د پروګرام ارینج کوو، موږ له یو مقرره کړه. ډېره مننه، آباد اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د پولیس فورس ټولو مشرانو، وکیلانو، ناظمانو، نائب ناظمان، او که پکې نور داسې څوک ملګري، نو ټولو ته زه د خپل طرفه هرکلی ویم. ډېره مننه او شکریه ادا کوم چې زمونږ د انتظامیې، د پولیس انتظامیې په شارټ نوټس ستاسو حقیقت دا دی، ستاسو سره کیسونه هم ډېري، ستاسو مسایل هم ډېري، تاسو رالی، تاسو د دې علاقې کریم خلک یې، او څه چې جوړېږي او څه چې کېږي هغه هم ستاسو په وساطت کېږي. زه یو خبره دلته منشن کوم، نور ټولې خبرې سید خان او سردار خان تاسو وکړې. زه یوه خبره په دې کې شاملوم چې هغه انګریزان وایي فرسټ امپریشن از د لاست. حقیقت دا دی چې دلته کې هر څومره پولیس افسران راغلي دي، د خپل استطاعت مناسب د سوات
د سکیورټۍ په بنیاد باندې هلې ځلې کړي دي. موجوده زه چې کله رالم ډي پي او صاحب ما ولیدو دلته کې دا حالات جوړ کړی وو. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې ما یې کم از کم زموږ د سیاسي خلکو د نیمې نه سوا بوج ډي پي او صاحب په خپل سر باندې واغست. هغه د تانې د اف آی آر هغه د نورو مسایلو او دا مې چې بیا توقع ولکه دا څنګه چې نن دا حالات وشو دا هم ټول هغه فارن سیولایز کنټریز کې دغه حالات وو. یا به وسایل نه وو یا به نورې داسې مسلې وي چې بر وخت پیدا نه ده اخیستی شوې. خو هغه پښتانه وایي که وروستو خبره راغله که لږ لیټ خبره شوه خو ټیټ خبره شوې ده. نو انشاءالله تعالی زموږ یقین دی چې اوس په دې علاقه کې دا ټول زما د علم مطابق څنګه چې ایس پي صاحب وي دا ټولې تاڼې کنیکټ شوې ټول ګاډي کنیکټ شوي چا چې نمبر دی که هغه ان سی پي دی او که هر څه دی شناختي کارت دی د غل او دروغ به پوري طور پته انشاءالله لګي. زمونږ دلته کې زیاته خبره د کار لفټینګ وه هغه هم د دې سره 80% تقریبا ځکه چې ټولې تاڼې او ټول سرحدات نه دي محفوظ شوي دي. خدای یو 4-5 تاڼې په دې اولني فیز کې راغلي دي. انشاءالله تعالی زمونږ د امید دی زمونږ دا تمه ده چې ډي پي او وي او د افسرانی موجوده ډي پي او سی وي نو خدای وله یو پوهه ورکړې ده یو علم یې ورکړی دی. زمونږ د سوات خلک به د دې نه ډېر زیات مستفید شي. زه د دې ټولو افسرانو په خصوصیت سره چونکې ډي پي او صاحب د دې او زمونږ د ټولو هغه سربراہ دی نو زه د هغه ډېر زیات مشکور یم چې دا دونه حالات هغه جوړ کړو موږ له یې دلته د راتلو مقرر کړه. زه یو ځل بیا ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه او مننه. ټولو سرکاري مشرانو افسرانو زمونږ د قوم مشرانو سپیندروبو وکیلانو مرګرو ټولو ته السلام علیکم. تاسو چې نن دا کم پروګرام ارینج کو په دې کې موږ ډېر زیات تاسو مشکور یو ځکه چې دې کې تاسو د قوم د خوشحالۍ او د سوکالۍ او د امن خبرې یو پروګرام دی. نو دا خبرې چې دي دا یو سړی نشي کولی. قومي کار به یو سړی نشي کولی. دا قومي کار دی. قومي کار به موږ په جمع کوو تاسو او موږ به دا قومي کار په جمع کوو. نو انشاءالله په دې کې موږ تعاون کوو. ډېرې خبرې نه کوم خو الله پاک فرمایلی دي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا الله ان الله شدید العقاب. نیکی په کار کې د یو بل سره تعاون وکړئ د یو بل مرسته وکړئ او په بدو کارونو کې یو بل راونیسئ. که داسې ونه شي نو الله پاک وایي چې زه به بیا عذابونه راولم. نو انشاءالله دا د نیکی کار دی. تاسو چې کوم انیشیټیو اخیستی دی او د نیکی په کار کې موږ ته د الله حکم دی چې موږ به ستاسو سره تعاون کوو تاسو به زموږ سره تعاون کوئ. دې نه به یو بیلنس برابر شي. نو یو ځل بیا ستاسو او د خپلو ټولو مشرانو شکریا ادا کوم او د خدای نه دا سوال کوم چې دا یو نیک پروګرام دی یو مثبت پروګرام دی. دا د الله تعالی کامیاب کی او هر ټایم زموږ د خدمات مطابق چې څه هم د هغوی تاسو ته ضرورت وي انشاءالله موږ به هغه کوآپریشن ستاسو سره کوو. تھینک یو ویری مچ. احمد حسین ایډوکیټ کابل ایکس تحصیل کونسلر کابل. نن چې موږ کوم دا پروګرام وکړو دا ډېر ښکلی پروګرام دی او کوم چې ایس پي صاحب ووی کنټرول روم موږ وکړو او ډېر ښه د سهولیات یې دا کړ او موږ په دې باندې دا موږ اپریشیټ کوو. موږ وکیلان چې دا پروګرامات خو ډېر زیات دا کوو چې عوامو ته سهولیات راشي. هغه په ټوریزم په دغه باندې دي په نور په تاڼو کم کویک سروس چې دا پکار ده چې عوامو ته په دې کې ښه ریلیف میلاو شي او په دې باندې سټین واغستی شي. خو زما ورسره یوه دا مطالبه ده داسې نو د دې کنټرول روم موږ نن وکتو او دا بیا بند شي نو بندېدل نه دي پکار. داسې کنټرول روم چې دي دا په هر د ډسټرکټ په لیول دا دا په هر تحصیل کې هم پکار دی په هر ځای کې هم پکار دی او دا ښه خبره ده او زموږ دپاره د فخر خبره ده چې په سوات کې یو داسې نوی پروګرامات چې دا ډاکټر عزیز ته یو خبره بله دا کړم څنګه چې د 15 خبره وکړه دا نن زموږ ډېر زیات خوشحاله شو چې په یو ځای کې کرایم یا څه مسله راشي یا سکډن وشي یا څه نور په 15 ماشوم هم میلاولی شي دا ډېر ښه سهولیت دی. څنګه چې 1122 دی دا موږ اپریشیټ کوو
چې په ټول پاکستان کې او بیا په سوات کې او په تحصیل کابل کې په هر ځای کې موجود دی چې په کوم ځای کې هم داسې واقعیت وشي 111 ورته مازري دغه شان د پولیس کم سروې چې دی دا موږ دله موږ اپریشیټ کوو چې دا په کار ده چې دغه شانتي د پروګرامات وشي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. زما نوم ابوبکر صدیق ایډوکیټ یم او کابل کې پریکټس کوم. مونږ نن د ډي بي او صاحب کم پروګرام چې هغې لرلو مونږ دا دیو چې دا کم نوی آفس د کړی مونږ که شاته د سکرین ته وګورو نو دې نه د ثابت سوات کم انټرنس چې دی مطلب کم سایډ باندې چې خلک راننوځي او کم سایډ باندې چې خلک وځي نو هغه ټول دا چې دی نو ډي بي او صاحب په نظر کې دی دا آنلاین دی کنټرول روم باندې. د کنټرول روم سره مونږ دا وکتل دلته چې مطلب د سوات چې څومره بازارونه دي هغه ټول چې دي نو هغه آنلاین ډي پی او صاحب او په دې کنټرول روم کې چې دي نو هغه ښکاري. نو دا یو ډېر ګریټ انیشیټیو دی چې دا مطلب دا وشو. د دې سره چې د کرایم کم دغه چې دی هغه به کم شي. که مخکې به مونږ کته خلکو به ګاډي پټول، خلکو به کم نارکاټکس چې دي هغه به په ګاډو کې تلل راتلل. نو د دې سره دا کم مونږ چې اوس وګورو دا مطلب که څوک انټر کېږي سوات ته او که څوک د سوات نه وځي نو نه مطلب که سوات کې داسې څه کرایم وشي چې هغه ګاډی که څوک پټوي یا څه داسې نارکاټک څه نه څه یي نو هغه به په دې کې رانیوی کېږي. نو دا یو ډېر ګریټ انیشیټیو دی او چې مطلب دا برقرار وساتلی شي او دا په هر یو تحصیل کې چې د تحصیل په سطح شي انشاءالله نو دا به د کرایم دا کم ریشو چې دا به ښه کم شي. تھینک یو. ایډوکیټ حمزه شاکر یم، د تحصیل کابل سره تعلق ساتم، نوی منتخب شوی یوت کونسلر یم. نن چې څنګه دې ځای ته موږ راغلي یو تاسو دا ټول ماحول دا لیدی شئ. دا د ډي پي او د ډي آی جي صاحب چې دی د هغو اقدامات دي، یو بهترین انیشیټیو هغو اخیستی دی. د دوی چې دې باره کې موږ څومره بریف کړو د دې نه موږ ته دا اندازه ولګېده چې سوات چې دی کې پي کې چې دی خاص طور باندې انشاءالله دا به یو کرایم فری ځای جوړېږي. ځکه چې دا سکرین چې تاسو وینئ په دې باندې زموږ کوم منګور بازار چې دی هغه مکمل کنټرول کېږي. یو کس باندې نظر ساتلی کېږي. په دې کې بیا موږ ولیدل چې فورنر ډیسک پکې هم دی. فورنر چې څومره سوات ته رادننه کېږي، ټورسټ چې کوم رادننه کېږي د هغو هم یو هغو باقاعده هغو نوم راشي، هغو پوره ډیټا راشي. بیا هغو د سکیورټي پرپز دپاره هغو د ځانه خبرېږي نو هغو باقاعده ټریس کېږي چې یاره تو ته څوک نقصان ونه رسوي. نو یو بهترین انیشیټیو سټیپس دي دوی اخیستي دي، زه دوی اپریشیټ کوم. بل زه همیشه دا خبره کوم او کړې مې هم ده چې څومره چې د سوات بیا د کې پي کې چې څومره پولیس دي دا یو بهترین او بې مثاله پولیس دي. زه ټول پاکستان کې وګرځېدم ایز ا ایډوکیټ ایز ا لایر، څومره پروینسز ته لاړم، کیسز په دغه باندې ما ته دا اندازه ولګېده چې د کې پي کې په شان بې مثالي پولیس نشته. الله دې دوی له اوس دومره طاقت نور ورکړي چې په هر تحصیل په سطح باندې دا کار دا انیشیټیوز چې دي دا برقرار وساتي او یو عوام چې دی عوام له ریلیف ورکړي. کم جسټس چې دی سپیډ جسټس چې دی د دوی لاسه د پولیس پکې مین لاسي، بې ګناه یو سړی سزا نشي، بې ګناه یو سړی ریسټرینډ نشي ایلیګلي. دا یو ډېر بهترین سټپ دی. زه د دوی ډېر زیات مشکور یم.